راځي پرویز خټک هم دله راځي بلا لوی لوی ګاډي به هم درته راولي وایي به چې زه د اسټیبلیشمنټ سړی یم ما راولي زه به وزیر اعلی یم زه وله د دې ځای نه وایم او ستاسو په مخ کې وایم د کیمرې په سترګې وایم ټیک شه ته خپل سیټ وګټه بیا به دې پته لګي تا د خلکو نه څه کړي دي تا خو چې چاله درته ووټ درکاو کنځل به دې کوله ته خو به چې مخکې به دې راتلې تا به خلکو له وینا کوله نو تا به ویلی چې یاره ما ته د ووټ ته ستاسو ضرورت نشته نو چې نشته نو بیا ګلۍ کوسې لکه د ما د چڼو ولې ناب کې ته ولې دې ځان سره پچۍ په لاس کې نیولې ده او زه جرګې کې مینتونه کې خدای قرآن له ګورئ دا مهاجر د ځان نه لرې کې دا د بلې حلقې نه راغلي دي زه منم چې د هغوی سره پیسې به وي هغوی به ځان له یو څو کسان ساتلي هغه به راځي ګلۍ کوسې له او مونږ په دې شیز باندې مست یو زما د ورور مطالبې کوي یا زما د سره څه شوې لړو د نظر نه مې پناه شو څه مطالبې کوي ورور مې نه ستا دا ستن څه شی دی نه دی دا ټرانسفارمر دی انشاءالله نه دی دا سړک څه شی دی هېڅ هم نه مونږ خپل کیپټن صفدر له مو ویلې خپل جګړه صاحب له مو ویلې امیر مقام له مو ویلې دا ورور مې د ان کینډیډیټ ته زه د صوبایي کینډیډیټ یم جي مونږ وله وویل چې زمونږ حلقه د سیند په غاړه باندې تږې ده څه به کوو هغه راله وایي د دې جواب دله درکوم هغه ودرېده تاریخ ته د شیز ګواه دی د کیمرې په سترګه باندې زمونږ د وروڼو اغوستي دي وایي چاله به هم وینا نه کوئ تاسو چاله به هم وینا نه کوئ وی منګ تاسو له پخپل یو منیسټري درکو د خپل ځان د خپل کور کلی مسلې به پخپل باندې حل کوي چې کومي صوبایي دی هغه به تاسو دلته کې کوي چې کوم دا مرکز د دینو الته به اختیار وي او ان شاء الله د مرکز او د صوبې خپل سره کې کوارډینیشن دی تاسو له خو نه وایي څوک دروغ دله نه وایي هېڅ شی نه هغه هر یو شی په کلار دی خو که تاسو دا کم ټول باندې وایي چې دا کم خلک راځي هغه د سره خبره اتره کوي نو موږ در ویلو دا در پسې اوس ګرځي یو چرګ او د زمري یارانه وه په خبره پوهېږئ د یو چرګ او د زمري یارانه وه نو د زمری دې چرګ له وایي چې ای زما ګلاليه ته ګرده ښه ده مدې ښه په کوله او مټ سره خو که څه تکلیف در باندې راغله نو بیا پړق وا د ونې دې سر ته راخېږه نو بیا به دله زه په هغه ساعت ځان را رسوم زمری په خپله مخه باندې لاړه چرګ په مستی کې د ونې د لاندې دانې خوري ناڅاپه پرې د ګیدړ نظر پرې وته چې هغه وکته دا چرګ ښه تندرست دی یاره دی به زه څنګه ښکار کوم لکه څنګه چې تاسو پسې نن سبا دا سیاسیان ګرځي ځان پوه کې دا زاړه شروطي دي کوم ګرځي ګوري چې یاره دا چرګ به زه په کومه طریقه به کابو کوم چرګ له پته ولګېده چې دی خو ما خوري پړ کې وو د ونې سر ته وخته او هلته کې بانګ ووی نو دا ګیدړ وله وایي بانګ خو دې ووایي راځه چې امامتي وکړو ته به مخکې شي زه به در پسې نیت وتړم هغه ورته وایي نه وی امام را روان دی هغه به مخکې شي زه ته به ورپسې ودرېدو نو چې ده بانګ ووایي نو هغه زمري یارې د اذان واورېدو دا وله پته ولګېده چې زما دا یار په تکلیف کې دی نو هغه ځای نه په منډه را روان دی نو دا ګیدړ وله بیا مینت کوي چې لاندې راکوز شه که نه وي هغه د امام راله لږ سر اوچت که نو چې ده داسې وکته په زمري باندې نظر پرېوتو نو دی داسې روان شو د مراټي مخه یې واخېسته نو چرګ وله اواز ورکوي چې ودرېږه امام راورسېدو دی وله په تلو کې وایي چې نه زما او د ده په مذهب کې فرق دی نو بلکل د ګیدړ او د زمري په مذهب کې فرق انشاءالله ثابته وبېدله چې کومه خبره دلته زما د دې رور د خولې نه ووته موږ دله وینا وکړه ستا ستن به هم خدای لګوي ستا ټرانسفارمر به هم خدای لګوي ستا دا لار به هم پخېږي انشاءالله او دوه درې کسان به دې انشاءالله برتي کېږم که خیر دربي لاس راکړه دا د ایمان په تور او د کیمرې په سترګه خبره ده نه ده داسې خبره ملګرتیا به په نره کوو انشاءالله یو بل سره دا راله ووایي چې د پښتو په دا خو د تقریر وخت نه دی دا خو موږ د یو بل سره پېژنګلو کوو د پښتو دوه لارې وي یو د زړه لارې یو د اجرې لارې د اجرې لار هر سړي له کولا وایي په هغې باندې د پښتو هر سړی را رانوتی شي او د زړه لاره هغه چا له کولاویږي چې چا له ته په خپل زړه کې ځای ورکوې نو چې دا موږ تاسو روغوښتو دلته مو کېنولو د ځان سره په ایماندارۍ به راله وایي لاس را سره پورته کوي چې دا د اجرې دروازه ده او که دړه ده جواب به راکوئ لاسونه را سره پورته کوئ یار ډېر په مدم وایي داسې مردفن غوندې اواز په اوچت اواز ووایه چې دا دړه دروازه ده الله مو ښاد او آباد در قسم دې داسې ښکارې لکه متاثرین نه د خلکو د ختم نبوت په لار باندې چې کوم ترمیمات په نکاح کې
د نکاح په پرد کې هغه مکمل طور سره ختم کړیو. د 2 کالو نه کوششونه کول آخر هغې په دې د څو ورځو کې دننه په هفته کې دننه د عمل رنګ راوړه. هغه لاړه په چپایۍ کې دي او آینده دپاره چې د چام نکاح کېږي نو د ختم نبوت هغه شرط هغه ورسره لرو بر په ټول پاکستان کې لازم شو. دا زما د دې زمري رور کار دی. دا شی پورته کړی دی. یو شي ړوند د خدای نه څه غواړي خو 2 سترګې غواړي که چې ویړه دنیا پې ویني که دا د شو د مسلم لیګ د امیدوار د هغه ړومبی کار چې د قرآن او د حدیث د ختم نبوت ترجمانی ده. الحمدلله منګه وایو شي چې دا منګ وایو چې دا سیزن شروع شو. یار ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها. الله مولا کریم دل امر کوي چې تاسو امانتونه خپل اهل خلکو له ورکې. یاد ساتئ د کریمې خاوندانو ووټ مقدس قومي امانت دی. دا به چاله ورکې دا به په کردار باندې ورکې دا به په سوچ ورکې دا به په فکر ورکې دا به په حیا ورکې دا به د دوپټې د تقدس د تحفظ په ضمانت ورکې دا به د بابا د ممبر او د محراب د گلې د کوسې د سوچ او فکر ترجمان له ورکې دا به د ختم نبوت مجاهد له ورکې. ته به کوشش کوې چې زما حلقه په خپل ځای باندې چې کوم د مرکز سره تړلي ضروریات د ژوند دي چې داسې نر وکیل زه ولیږم چې هغه د اسمبلی په فلور باندې زما د حلقې مسلې هغه بیان کی او الله رب کریم هغې له عملي شکل ورکړي. لږ په کلار شي خبرې مه کوه. هغې له عملي شکل ورکړي. د هغې دپاره زموږ د مسلم لیګ د فلور نه زما د مشرانو د نواز شریف بابا ورسره د امیر مقام صاحب ورسره د کیپټن صفدر صاحب ورسره د جګړه صاحب د هغې ټولو مشرانو د سوچ او د فکر پیداوار زموږ حلقې له زموږ نر رور اختیار ولی راکه. انشاءالله نر ترجمان دی او په بلۍ باندې به بانګ لکه د نر ولنګي چرګ و. انشاءالله پړک په میدان وایي که خیر د ربي ستاسو د سوچ او فکر ترجمانی به کوي. زموږ وجود ورسره ناقص موږ خپله سره کې لږ ډېر بلد یو چې یو بل له سترګو کې ګورو که نه موږ بلد یو د یو بل سره. کوشش دا کوو چې را موږ د خپلې مسلې په دورشل باندې حل کړو. زه سلام کوم د خپلو مشرانو هغه عظمت له هغه سوچ له هغه فکر له چې زموږ حلقې له د مینې په نظر باندې ګوري. زه سلام کوم د ختم نبوت هغه سپایي له چې د اسمبلی په فلور باندې هغه یو تقریر په ناموس رسالت باندې کړی دی او هغه د مختلفو عذابونو نه تیر شوی دی. د هغه نوم کیپټن صفدر دی چې هغه ډیر زیات تکلیفونو نه تیر دی. د ختم نبوت نر مجاهد دی زما زړګیه. هغه موږ سره په جرګه کې کېناسته. موږ ول د خپل حلقې مسلې بیان کې ولا مو ویلې چې زمونږ لرو بر حلقې څومره شي دي هغه همیش دپاره د هغې سره فراډ شوی دی. یاد ساتئ چې کم یو ایم پی ایم راځي ستاسو له وینا درته کوي او هغه پاتې شوي د سره او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دی په کور کلي کې نه پاتې کېږي چې زما نه ووټ والي نو دی یا په اسلام آباد کې یا په ابټ آباد کې یا په مرې کې پروت وي. نو مومن سړی په یو موږي ګورې یو ځل تینده خوري یو ځل مو پې تینده خوړی دوباره ور باندې مه خورئ. تاسو